سلامونه علف خان شیرپو یم او دا مهال زه په سوپیریر کالج کې موجود یم او دغه ګلالي بچي دغه سټوډنټان مې په څنګ کې موجود دي او دوی سره مصافحه وکړه بلکې ستړمشي مو سره وکړل او ستړمشي نه پس د دوی دغه اخلاقو مو کتل. نو د کالج دننه کالج نه بهر نن سبا د سټوډنټ تعلیم نه چک کیږي، قابلیت یې نه چک کیږي، اخلاق یې چک کیږي او اخلاق سره څه وي د هغوی د خاندان د هغوی د والدینو د مور پلار تربیت چې کوم دی د مخ سره په سکرین داسې راشي چې یاره د دوی والدین څنګه دي، دوی ته یې څه ښودلي دي. نو دا یو ډېره مهمه خبره ده، دا ذهن کې اچول پکار دي. بهرحال سوپیریر کالج یو ډېر زبردست کالج دا سټوډنټان به پېښور ته تلل، د دوی هم دا خواهش دی چې په ښه سکولونو کې په ښه کالجونو کې سبق ووایو او په مناسب فیس باندې ووایو. نو دې کالج فیس کافي دی، خو دلته کې سجاد خان چې کوم سوچ کړی دی نو هغه د دې ځای د دې حالاتو ته د دې ځای د بېروزګارۍ ته یې کتلي دي او هغه شانتې فیس یې لګولي دی. په هغې به زه چې تاسو ټول به پرې خوشحاله یې که نه، ولې چې تاسو به دا سرچ کړي وي، په نیټ به هم کتلي وي چې دې کالج څه دغه دی. نن سبا خو سوشل میډیا ده، ویب سایټ ډېر سړی ګوري او یو کالج ته چې راځي نو د هغې ښه سرچ کوي چې یاره زه دې کې داخله والم نو دا د کوم دغه دی. نو دا یو په ټول پاکستان کې د دې غټ غټ ادارې دي. خو برخل یو سټوډنټ سره به خبرې اترې کوو. څه نوم محمد علي سر. محمد علي. او کوم ځای؟ شیرپو جي. شیرپو. زبردست. ګوره یو خو زموږ په کلیوال پکې ډېر زیات دي، دا زموږ دپاره ډېره مهمه خبره ده او دا زموږ پهار دی. ښه محمد علي کالج باره کې څه وایي؟ ډېره بس سر جي کالج خو ډېر الحمدلله ښه دی. سر جي سجاد صاحب ډېر قدردان انسان دی چې لکه دومره فیسلیټیز یې موږ ته اویلیبل کړي دي، هر اکټیویټیز موږ ته اویلیبل دي، لکه چې بس موږ څه غواړو الحمدلله ایکسپورټ اکټیویټیز هر څه موږ ته راکېږي جي. کار ښه کوي ټیچر؟ الحمدلله سر جي ډېر ښه ګډ ډېر. سپورټس کې څه کې تاسو سر جي زه خو خپل سپورټس کوم، والیبال کوم سر جي. او جي او الحمدلله موږ دغه ته هم بوځو یا سپورټس کمپلیکس ته هم ځو هره میاشته. او جي نو کوم هلکان وي چې هغه وایي چې یاره موږ داخلې وویلو ښه کالج کې وي نو څه پیغام به ورکوي؟ سر جي نو بس دغسې کالج دی سر جي چې لکه کم سړی فاینانشل لږ غریب وي که نه سر جي نو هم لکه دې کې ډېر دغه کوي یا کنسیشن کوي. سجاد صاحب ډېر ښه سړی دی سر جي الحمدلله. دلته سبق ویل بالکل ډېر بالکل. سکالرشپ هم لکه دلته کې لګي سر جي که نه ټیسټونه شوي دي، اوس خو شوي دي ټیسټونه، خو سر جي لکه سکالرشپ ټیسټونه کېږي او جي نو بس په هغې بیس سره بیا کېږي. خو بعضې داسې دغه وي که نه سټوډنټان وي هغوی چې موږ نه ښه کالج کې داخله ولو نو خو په 400 په کچه وګورې نو بیا به نو سر جي د 400 په کچه باندې وګوره سر جي نو دا ډېر بهتر کالج دی سر جي چې لکه هر قسم فیسلیټیز پکې اویلیبل دي سر جي. همداسې ده؟ همداسې ده؟ صحیح، ډېره زیاته مننه. 400 په کچه باندې خو یو سړی وایي چې یاره ښه کالج کې زه داخله والم نو هغه سوپیریر کالج دی او په مناسب فیس باندې. الله دې راته دغه ماشومان کامیاب کړي. دا زموږ د 400 ګلونه دي او دا زموږ د سبا مستقبل دی. خو زه دوی ته دغه وایم چې دا د ټایم فیس دا ټک 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 دا ټیم بیا نه راځي. دې ټایم کې چېرته استاد څه وښودلی وي زده کړه دې وکړه ډېره ښه ده، خو ته وایې چې زه به وروسته زده کړه وکړم. لکه دې کې چې کومو ماشومانو د پرایمرۍ نه ښه کار کړی دی به قابلان وي، بیا په میډل کې ځان ته کتلي دي هغه به قابلان وي، بیا په خی کې ځان ته کتلي هغه به قابلان وي. اوس بیا ټیم تېر شوی دی خو به هر حال اوس هم وخت ضایع کول نه دي پکار. بیا چې د کالج نه وځې په روزګار کې په جاب کې نو بیا سړی ارمان کوي لکه زما چې کاش ما استاد ته کتلې. او دا خو د دوی خوش قسمتي ده، موږ خو په ټاټ چې سبق وایو نو چې 3 میاشتې چوټیانې به شوي نو موږ به د جن مزدوري کوله او بیا به چې کوم دی نو لاړو. نو الله دې دوی کامیاب کړي او راشي سوپیریر کالج کې داخله والې. مننه.